ډیره مهرباني د 9 مای په دغه کې چې کوم د سټي تانې اف ای آر په هغې کې د په جیل کې وم نن مې رهایي وشوه او زما په خیال په ضلع چارسده کې زه اخرنی کس وم ځکه چې د ډېرو ملګرو چې دی هغه ضمانتونه شوي دي خبره دا کوو چې موږ خو چې دی که عمران خان نن په جیل کې دی هغه هم د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره په جیل کې دی من خو یو داسې لیډر پسې ولاړ یو چې هغه لیډر چې دی په نېشنل نه په انټرنیشنل سطح الحمدلله یو لیډر دی او د مسلمانانو یو اواز دی په دې غونډه دنیا کې من خو هغه سچ او په حق ولاړ یو چې زموږ لیډر په سچ او په حق دی نو د هغه ورکر او د هغه ملګري به لازمي په سچ او حق یو او په دې سچ او په حق کې چې دی په دې سخت وخت کې من خپل لیډر سره مخکې هم ولاړو اوس هم ولاړو او انشاءالله آینده به هم ولاړ یو خبره دا کومه چې دوی خو په 9 مای نه یو ایشو جوړه کړې ده او دا نه ایشو یې ته جوړه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر یو تعلیم یافته ورکر دی او هغه تعلیم یافته ورکر باندې د چا باندې د دهشتګردۍ پرچې وشوې که چا تاڼه نه لیدلې په هغوی یې تاڼې وکتلې که چا اف ای آر نه لیدلې په هغوی اف ای آر وکړو او دونه لکه تر د اوسه پورې څه په جیلونو کې دي څه بهر وتېدل څه لا اوسه مفروان دي زه دا خبره کومه چې دوی څونه عمران خان له زور ورکوي څونه د عمران خان ورکر له زور ورکوي همدغه عمر به چې دی د پاکستان تحریک انصاف عمران خان بیټ انشاءالله نور به مخکې باندې ځي که څوک ده ووایو چې آیا موږ به چې دی په دې باندې که دوی ده ووایو که دوی دا ووایي چې په دې باندې به موږ دبو کړو عمران خان یا د عمران خان ملګري عمران خان بله ورځ دا بیان د جیل نه وچلوه چې زما سټینډ په خپل ځای که دی کې مرګ وي که هر څه وي زه به د خپل قوم او د ملک دپاره ولاړ یم او مکه خبره الفاظ زموږ دی زموږ د ورکرانو زموږ د ملګرو دی انشاءالله خو زه دا یو خبره کومه انشاءالله دا کم تکلیفات چې زموږ ملګرو تیر کړل کم ورکرانو تیر کړل کم موږ تیر کړو د دې بدل به په شریکه په 8 فروری انشاءالله د اوټ په شکل انشاءالله او انشاءالله الله دې الیکشنو کې که الیکشن پی ډي ایم اونو تښتېده که اوت نه تښتېده نو په 8 فروری به انشاءالله په پاکستان کې د پی ټي آی جیت وي انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف جیت وي انشاءالله د عمران خان جیت وي انشاءالله ډېره بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لومبی خو ارشد خان عمرزی له ورسره زمونږ نور څومره کارکنان چې دي چې چا دا سختې ولیدې او بیا هغوی ته رهایي میلاو شوه ټولو ته مبارکي ورکوم په نن ورځ ارشد عمرزی ته مبارکي ورکوم او څو پورې چې خبره ده چې دې ته موږ په کم نظر ګورو نو دا خو ګوره نن سبا چې زموږ په ملک کې د پی ټي آی سره څه روان دي دا د بالکل د ناانصافۍ انتها ده او په نه خبره باندې زموږ کارکنان زموږ لیډرشپ زموږ خلک لګیا دي تنګولی کېږي او انشاءالله تعالی امید لرم چې دا وخت په کم پاتې انشاءالله څنګه چې ویلي کېږي د سختې پسې راتی ښه وخت را روان دی او ټول عمر چې دی نو انشاءالله هغه به داسې نه خو چې دا څوک دا چلونه کوي نو هغوی دې ته هم سوچ وکړي چې د نن پسې سبا ورځ هم شته نو چې څنګه کوي د هغې په ډبل به هغوی ته انشاءالله جواب ملاویږي زه پی ډي ایم والا یادوم نو دا د پی ډي ایم حرکات دي او د دې به انشاءالله هغوی ته جواب ملاویږي پاکستان تحریک انصاف زنده‌باد پاکستان تحریک انصاف زنده‌باد عمران خان زنده‌باد ارشد خان عمرزی زنده‌باد فضل محمد خان زنده‌باد انشاءالله چې څه ښکاري امید لرو چې الیکشن به په خپل ټایم وشي ځکه چې پرون وزارت خزانه څه فنډز هم ټرانسفر کړل نو او جی 17 کروڑ روپے 17 ارب روپے او 10 ارب روپے مخکې هم تللی وې نو امید لرو چې د قوم دا پیسه به هسې ضایع کېږي نه نو الیکشن به کېږي دې سره چې کوم دویم تپوس تاسو کو چې د پی ټي آی په کنونشنو په کمپین په جلوسونو پابندۍ ده نو د دې به په پی ټي آی باندې څه اثر وي نو زه هغه خلکو ته پی ډي ایم ته دا ویل غواړم چې څومره دي د وخت سره د پی ټي آی سره زیاتې کوي د دې په جلسه جلوس
باندې پابندۍ لګي، د دوی په کنونشن پابندۍ لګي، هغومره هم دوی پی ټي آی له لګیا دی زیات طاقت ورکوي او پی ټي آی چې دا نو ورځ په ورځ نور لګیا دی زور سره راوچتېږي. سرکاري پروټوکول میلاویږي خو هغه چې څنګه وایي چې د الله د او د انسان اراده یوه نه وي، هغوی په خپل نیز باندې نواز شریف وزیر اعظم جوړ کړی دی، خو چې د قوم څه ارادې دي او موږ ته ښکاره څه ښکاري نو انشاءالله تعالی کوټګي برګي وشي، د هغې باوجود به انشاءالله تعالی په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف انشاءالله حکومت جوړیږي. د وخت کې زما چې خپله څه اندازه ده نو څومره چې هغوی باندې کیسز جوړ کړي دي او هغه لګیا دي په کم رفتار باندې په څه کې ضمانتونه کېږي، څه لګیا دي اوږدېږي او د الیکشن کم تاریخ ورکړی دی، نو ما ته داسې ښکاري چې د الیکشنه پورې به د عمران خان دا کیسز چې دي دا به ټول په ټول وایند اپ نشي. نو زما په خیال چې د الیکشن دوران کې به عمران خان چې دی هغه به هم دننه پاتې شي او کو کنویکټډ نشو، سزاوار نشو یا کو داسې څه وشي مو د هغې خلاف اپیل وشي، د هغه پکې صفایي وشي، نو انشاءالله بیا هغه د جیل نوم خپل الیکشن کولی شي. زما نوم ارشاد دی، پاکستان تحریک انصاف د ډسټرکټ چارسدی سینیر نایب صدر یم زه، او نن ډېر خوشحاله شو زموږ ورور ارشد خان عمرزی د هغوی په ناکرده جرم کې چې کوم ټول پاکستان تحریک انصاف ورکران پکې دې وخت کې زندان ته ستلي دي او سر راځي آیدن راځي د هغوی نن بیلو شو او خلاص شو. انشاءالله موږ خوشحاله یو او دا چې کوم دی د ورکر دپاره د پاکستان تحریک انصاف د ورکر دپاره دا څه نوې خبره نه ده. کله چې پاکستان تحریک انصاف جوړ شوی دی زموږ ټول ورکران چې کوم دی په امتحاناتو کې دي، دغه چې کوم دی جلسې جلوسونو کې موږ باندې اف آی آر کېږي او هر څه چې کوم دی موږ مخکې هم برداشت کړي دي، اوس هم برداشت کوو. دې سره چې کوم دی د ورکر حوصله چې کوم دی غورځېږي نه، بلکې دې سره ورکر چې کوم دی نور هم روچتېږي او چې کوم لاندې ورکر دی چې هغه ګوري چې کله لیډرشپ چې کوم دی هم جیل ته ځي پکې او هغوی پکې خفه کېږي، زهریږي پکې، نو هغوی کوم چې کوم دی موټیویشن راځي او الحمدلله پاکستان تحریک انصاف چې کوم لاندې ورکر دی چې کوم لیډرشپ دی دوی هیڅ قسمه چې کوم دی د څنګه چې فضل خان وي د پی ډي ایم د هر کنډو نه موږ مخکې اېرېدلي وو، موږ ورسره په 2013 نه واله په 2018 پورې یو شان مقابله کړې، د هغې نه بعد هم چې کوم دی موږ لګیا یو انشاءالله او دا مشران موږ ټول به انشاءالله د خپل جونیئر ملګري چې ټول سره به انشاءالله الیکشن ته به کوزېږو انشاءالله او چې اپوزیشن هر څومره وکړي انشاءالله الیکشن به پاکستان تحریک انصاف ګټي، الیکشن به پاکستان تحریک انصاف ورکران ګټي انشاءالله.